رسول الله مبارک صحابه کرام په دنیا په تاریخ کې داسې څوک نشي پیش کولی چې څنګه د رسول الله مبارک صحابه وو. د دې روم بادشاه یو ځلې یو جاسوس راولېږه چې ورشه وګوره د مسلمانانو څه حل دی. هغوی چې رالل وی کتل صحابه کرام لګیا دي د رسول الله مبارک د وضو هغه اوبه به چې کم نن هغه ځان سره محفوظه کولې په خپل بدن باندې به یې راښکلې. چا به د رسول الله مبارک هغه لاړې مبارک کې به ځان سره محفوظ کولې په خپل بدن باندې به یې لګولې. هغه سړی چې کله لاړ هغه د روم بادشاه ته واپس رپورټ ورکوي چې ما په دنیا کې ډېر بادشاهان لیدلی دي، ما په دنیا کې ډېر خلق لیدلی دي، خو لیکن چې څنګه د مسلمانانو د دې بادشاه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یادو وی د دواړو جهانو د مبارک سردار سره چې د صحابو کومه مینه ده وی تاسو هغوی له چرم شکست نشئ ورکولی. دومره د صحابه کرامو هغه مینه وه. نو د مینې هغه د مینې په وجه باندې هغوی د خپل سر نه تیرو کتابونه لیکي و یو غذا کې یو زنانه چې کم دی د مدینې منورې نه بهر ولاړه ده. نو یو لښکر چې راله یو ډله راله تپوس یې ترې نه وکوي د دواړو جهانو مبارک سردار څنګه دی؟ چا ورته وی ستا بچی وی شهید شو. هغې وی الحمدلله خو یې ما ته د مدینې منورې د جانان ذکر وکوي چې هغه څنګه دی. نو بیا دویم ډله راله هغوی نه تپوس کوي د رسول الله مبارک څنګه دی، د رسول الله مبارک څه کیفیت دی؟ هغه ورته وی دویم زوی دی شهید شوی دی. هغه یې ورته وی الحمدلله خو ما ته د مدینې منورې د جانان ووایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په څه کیفیت کې دی. درېیمه ډله چې راله وی خاوند دی شهید شوی دی. وی الحمدلله خو ما ته دا ووایه چې د مدینې منورې د جانان څه کیفیت دی، د رسول الله مبارک څه کیفیت دی. هغه یې ورته وی الحمدلله د دواړو جهانو مبارک سردار صحیح سلامت را روان دی، صحیح سلامت را روان دی. هغه زنانه الحمدلله اوی او فوراً الله ته په سجده باندې پرېوته. دغې ته عشق او دغې ته محبت ویلی شي. ښه ټیک شوه.